انسان ډېر ځل ستاسو د زندګۍ نه تلو والی دی، ستاسو سره نور تعلق د اراده نشته دی، نور ستاسو سره په ژوند کې تعلق نه ساتي. نو چې کله په یو انسان کې دا درې نښې راښکاره شي، دا درې طریقې پکې راښکاره شي، نو تاسو ته مکمل پته لګي چې دا انسان زما سره نور تعلق نه ساتي او زما سره په ژوند کې نور انسان کې دا درې نښې ښکاره شي، نو تاسو ته چې دا ویډیو د کتو نه پس به تاسو ته مکمل پته لګي چې دا انسان زما سره تعلق ساتي او دا نه ساتي. نو ویډیو به مکمل ګورئ، ضرور شیر کړئ، هسې نه چې خپل ټایم ضایع نه کړئ. لاولنی هغه انسان دا ځای بدل شي چې کله ستاسو سره خبرې مخکې کولې په هغه په جدا طریقه وي او د هغه طریقه طرز یې بدل شي، نو تاسو ته به اټومیټیکلي پته لګي چې دا انسان څه دی، زما سره تعلق نه ساتي، د هغه خوی بدل شي، د هغه لهجه بدل شي د خبرو اترو، نو تاسو ته به پته لګي چې دا انسان اوس زما سره نور تعلق نه ساتي، زما سره نوره دوستي نه کوي. نو په دې خلکو باندې دا به ستاسو نظر د انسان سره زندګۍ نه ځي. نو چې کله د انسان لهجه بدل شي نو هغه به ستاسو زندګۍ نه ځي. نو دغه لاولنی دویم هغه انسان چې هغه به تاسو له ټایم ډېر کم درکوي یا به له ټایم نه درکوي، مخکې به له ټایم ډېر درکاوه، چکرونو له بتلی، دوستي به مو او ډېر زیات خوشحاله ژوند به م تېراوه، خو چې کله تاسو له یو انسان ټایم کم درکوي او مخکیني په شان ټایم نه درکوي، نو تاسو ته به اټومیټیکلي پته لګي چې دا انسان زما سره په ژوند کې نور زما دوستي زما سره نوره نه کوي او دا انسان به زر ستاسو د زندګۍ نه ځي. نو دا دویم نمبر و چې کله یو انسان تاسو له ټایم نه درکوي، هغه په شان ټایم نه درکوي لکه څنګه چې مخکې ټایم درکاوه او ډېره خوشحاله زندګي م تېروله او ډېره په سوړ زندګي م تېروله، د خوند ژوند م انجوای کاوه، لیکن نن هغه تاسو له ټایم نه درکوي، نو تاسو ته به اټومیټیکلي پته لګي چې دا انسان څه کېږي، زما سره نور تعلق نه ساتي او ډېر ژر به زما د دوستۍ نه لاړ شي، ډېر ژر به زما د زندګۍ نه لاړ شي او زما سره به نوره دوستي نه ساتي. نو دا دویم کس و. دریم هغه کس دی چې کومه به ته ورته وایې ته ورسره خبرې کوې نو هغه به ځان ډېر مصروفه ګڼي، وایي چې زه مصروفه یم او داسې یم او هغه به ته داسې وایي، نو دا انسان هم ډېر ژر ستاسو د زندګۍ نه تلو والی ځکه چې هغه مصروفه ځان ګڼي، تا له ټایم نه درکوي، نو هغه مصروفه وایي چې ته ورسره خبره کوې وایي زه مصروفه یم، نو هغه انسان څه دی ستا د زندګۍ نه تلو والی دی او ستاسو سره نور تعلق نه ساتي. نو دا هغه درې کسان دي چې تاسو له په زندګۍ کې دا قسمه خلک راځي، نو تاسو ته پته لګي چې دا انسان زما د زندګۍ نه تلو والی دی او دا نور زما سره تعلق نه ساتي، نور په ژوند کې زما سره نه ځي مخکې، نور زما سره دوستي نه کوي، هغه شان ژوند نه تېروي لکه څنګه چې موږ مخکې ژوند تېراوه، نو هغه به ځان ډېر مصروفه ګڼي او وایي چې زه مصروفه یم. نو دا هغه درې کسان دي چې کومه ستاسو سره زندګۍ نه تلل غواړي، هغه درې نښې دي په یو انسان کې چې کله پکې دا راشي نو هغه ستاسو د زندګۍ نه تلو والی دی او ډېر ژر به ستاسو د زندګۍ نه لاړ شي او نور تعلق ستاسو سره نه ساتي. نو دا درې هغه کسان دي تاسو واورئ. کله چې په یو انسان کې درې نښانۍ راشي تاسو واورېدله چې کله یو انسان ځان مصروفه ګڼي، کله چې یو انسان تاسو له ټایم نه درکوي او کله چې یو انسان د خبرو هغه انداز بدل شي، طرز و طریقه یې بدل شي، نو هغه به تاسو څه هغه به ستاسو زندګۍ نه تلو والی. نو دا درې هغه نښانۍ دي چې په هغه کسانو کې دي چې کومه انسان ستاسو د زندګۍ نه ځي او ډېره ژر به زندګۍ نه لاړ شي. نو دا ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ د نورو ملګرو سره. دا هغه خبرې وې چې نن سبا په دې خلکو کې ډېرې زیاتې موجود دي، هسې نه چې خپل ټایم تاسو هم ضایع نه کړئ، په خلکو باندې مینتۍ مه کوئ، چې څوک درسره میلاویږي که څوک نه میلاویږي، دومره پروا د چا مه کوئ، هغه شان کیسې مه کوئ د مخکیني په شانتې، خپل ژوند په خپله کامیاب کړئ، په زندګۍ کې په خپل دماغ باندې زور راوړئ، چې خپل دماغ باندې سوچ وکوئ، په نورو خلکو باندې هېڅ هم نه کېږي، بس خپل ځان یو انسان پکارېږي چې خپل ځان وي، دا نور هېڅوک په کار نه راځي، که په هر ځای کې وي ته به بیا زندګي تېروې. دغه یو څو خبرې ما تاسو ته وکړلې.